على ما انعم متن لګو الحمد لله على ما انعم د الله د پر حمد دے علا پدی وجه باندې انعم چې الله پاک انعام کړی دا علا اجلیه ده دا علت ذکر کوي د حمد د الله د پر حمد ولي وي ځکه چې الله و انعام کړی کنه ما انعم کی دا ما مصدریه ده یا ما موصوله ده کما مصدریه شنو تاسو وایي چې هغه د فعل نه مصدر جوړي نو دغه ما د انعمنا مصدر جوړ کو مصدر د انعم انعام دی نو ترجمه بده سي کې علا ما انعم ای علا انعامه علا تفتزانی چې څنګه ترجمه کړی دا انعام کې خو هغه ضمیر مستتر بارز کو او انعمنا د ما سره جوړ کو مصدر ته جوړ کو دویم احتمال دا دی چې دا ما موصوله شي نو چې موصوله شي بیا به ترجمه ده سي کې حمد د الله د فارا علی ما ده نعمت په وجه ده ما نو مراد نعمت شي هغه نعمت انعم چې کړه د الله تعالی دا انعم سله د ما او په سله کې موصول ته عائد پکاري نو عائد بوله بیا ته حذف راوځي انعمه حمد د الله د پر علامه په هغه نعمت باندې انعم چې الله کړی دی هو هغه نعمت لره نو ما موصولم کې دی شي او ما مصدریم کې دی شي علامه تفتزانی چې کومه ترجمه وکړه ای علی انعامه په دې کې اشاره وکړه چې دا ما کومه ماده مصدریه ده او د مای موصوله نه ده غسته کمای موصوله غسته بیا به دې سوي چې علامه انعم دې سی به ویلو ای علامه انعمه دا به ورسته دې ترجمه کوله اوس به خامخوي چې د مای مصدریه خوخه کړه نو مای موصوله به غسته و نو وجه د ترجیح د مای مصدری په موصولی باندې ده چې مای مصدریه کې حمد راغی علی الانعام ورته تموي علی اجلیه ده کنه او معنا ما بدا انعمنا انعام جوړ کی نو حمد شو د الله د انعام په وجه الله په مونږ انعام کړی د نو ځکه حمد شو او چې کله مای موصوله شي نو بیا به حمد علی النعمت شي علی او بیا په دې ما باندې داخل شي او ما به معنا مراد سو لکه د ما مې سترجمه وختي کوله ما موصوله کې یا خدای پاک نعمت معنا مې نه کوله علامه هغه نعمت نبي حمد على النعمت شه او حمد على الانعام او لا اذا حمد على النعمت نه کنه ولی زکه چې انعام دا مؤثر دی او نعمت اثر دی ورته په تا باندې احسان کوم نو انعام مؤثر شکنه دا فعل شو او نعمت څه شو اثر شو نو چې ما موصول شي نو دا به حمد شي په انعام او انعام مؤثر دی او نعمت اثر دی نو دا حمد بالذات حمد على الانعام کې احمد بالذات انعام بالذات د الله فعل لکنه او نعمت خود الله فعل نه دی نعمت خو اثر دی او دا اصل کې دا انعام په وجه باندې دا نعمت ته در رسیدل دی او انعام د الله فعل دی نو حمد علی الانعام کې حمد بالذات شد الله د انعام په وجه او حمد علی النعمت کې حمد بیا بالواسطه شو ځکه چې نعمت خو په بنده دی کنه خو انعام په الله کړی دی نو په منځ کې واسطه سو کړاله انعام راغلی پوه پی
دویمه دا ده چې په مای مصدریه کې تقدیر ته ضرورت نشته او په مای موصوله کې هم ته وی تقدیر ته ضرورت ده. ولې بیا به انعم هو کنه یار ولم يتعرض للمنعم به دفع د اعتراض ده چې الله انعام کړی دی نو کم کم نعمت کړی دی د الله د نعمتونو بیان خو نه شکنه کم کم نعمت کړی منعم به څه شی دی هغه څه شی دی چې الله پاغي سره په مونږ انعام کړی نو هغه ذکر نکړه د الله نعمتونه ذکر نکړه ځکه الله نعمتونه خو لا تعد ولا تحصى دي نو دومره عبارت مصنف سره نشته چې د الله نعمتونه لاغي حاتو کی دویمه دا چې که بعض نعمتونه ذکر کوله او بعضی به پرې خوده نو بیا به اختصاص راتل ترجیح بلا مرجح براتل بیا به داغي مطلب دا و چې کني دا حمد صرف د دې نعمت په وجه باندې دی دا غبل نعمت په وجه چې کم مذکور نعمتونه دي ناغو بیا د حمد د لپاره وجه ولم يتعرض لا نړو للمنعم به د الله احسانات ته ایهامن په وجه دغه وهم کې اچولو مونږ ته په وهم او په خیال کې دا راچي لقصور العبارت چې عبارت کم د مصنف سره عن الاحاطه د غیرولنا به چالره غیرولنا به نعمتون لرا نعمتون نشي غیرول دا سه الفاظ نشته دویم ولې الله یتوهم د لپاره چې توهم ونشي اختصاصه چې کني خاص ته دا نعمت بشیء په یوسی سره دا حمد خاص ته بشیء په دغه یو نعمت سره دون شیء نه په بل سره بیا خو تخصیص معلومه ده بهرحال مولسب خو علامه انا عمکی بیان د نعمتونو ونشو وعلم من البيان ما لم نعلم دا تماویلیو چې الله مونږ ته خولې دي ما هغه لم نعلم چې مونږ په نه پیډو هغه څه شی دی من البيان بیان دی دا من البيان دا د ما لم نعلم بیان دی ها الکه ما لم نعلم کې دا ما مبهم دی کنه مبهم دی وعلم اخذ الله تعالی علم فعل فاعل او ما لم نعلم دا موصول سله دای مفعول به شو وس ما هغه شی راته خو چې مونږ په نه پیډو هغه څه شی دی هغه من البيان بیان دی کنه نو دا من البيان دا مبین دی او ما لم نعلم کې هغه مبین دی او قانون دا دی چې مبین سي مخ کی او بیان خروستی نو من البيان دا د ما لم نعلم د رسته کول پکارو خودر دلته کې مخ کې ولې ذکر کړ د سجع د جوړولو د پاره دلته کې د سجع د جوړولو د پاره ګوره دا عبارت ټول بچا سره ختم دي د جملې په میم سره الحمدلله علی ما انعم وعلم من البيان ما لم نعلم میم را او کچری من البيان رسته کړه نبي سجع خراب وا الحمدلله علی ما انعم وعلم ما لم نعلم من البيان بیا سجع نه جوړیدا بیا کدی خیال کړی نو دا تعلیم د بیان چې الله پاک مونږ ته د بیان چل خولې دا نعمت ته کنه نو دا ګوره په نعمتونو کې خاص نعمت ذکر مخکې خو نعمتونه عام ذکر کړل بیان یې ونه کنه علی ما انعم خیال له او دلته کې یو خاص نعمت ذکر ک چې هغه د بیان طریقه خو دلی نو دا عطف د خاص شپه عام باندې مخکې ما لم نعلم عام دي او رست سدي خاص عطف د خاص په عام باندې ولي وشو دا خاص نعمت ولي ذکر ک یو خو پکې براعت الاستهلال لاغي په خطبو کې داسې الفاظ ذکر کول چې رست مقصود ته اشاره دي د زوی براعت الاستهلال نو دلته کې په دې خطبه کې دا ټکه د بیان راوړو علم من البيان بیان په دې کې اشاره وکړه رستو علم بیان ته چې یو علم را روان دی یا کوم علم دی تاسو شروع کړئ دویم په دغه خاص نعمت ذکر کولو کې اشاره ده چې د بیان د نعمت څه دی اوچت نعمت ده په خاص کې مزیت د خاص ته اشاره ده کنه ځکه فرمایي چې وعلم من البيان ويعطف على العام تعطف د چا دی
عطف الخاص د خاص نعمت عطف دی په عام باندې وعلمک واوینی کنا رعایتن پدې کې رعایت کوي لبراعت الاستهلال براعت الاستهلال لو پیجن په خطبو کې بیان ناوړو ورسته مقصود ته اشاره وکړه بل بګی تنبیه د علی فضیلت نعمت البیان چې د بیان د نعمت د افضل نعمت ته دا من البیان ماته ته وی چې دا من البیان کې منی بیانیه دا بیان د چا کوي د دې قول کوي چې معلوم نعلم دی نو کته وی چې بیان مبین خروستوي او دلته کې مخکې شو جواب قدم مقدم شو دا مبین په مبین باندې رعایت للسجع د پاره د رعایت د سجع د ساتلو الکه دا بیان چاته وي اسه د بیان تعریف کوي المنطق الفصیح بیان هغه خبرو ته وي منطق مصدر میمی نو خبره خو منطق ویلګي خبره کولو ته او بیان خو هغه خبرو ته وي نو حمل د مصدر خو صحیح نه دی کنه المنطق خو مصدر دی بیان خبره کول وی که خبره وی کول نو کول خو زما فعل بیان خبرو ته وي نو المنطق لاندې نقطې جواب کړل وی دلته کې مصدر مبني للمفعول له المنطق په معنی د المنطوق به سره بیان څه ته وي په سبا باندې چې جب خوځي نو خوځي پچا په دې خبرو نو بیان هغه خبرو ته وي الفصیح چې هغه ښکار خبري وي المعرب هغه تعبیر کوي عما د هغه نه فی الضمیر چې پړه کی وي بیان ستو هغه ښکار او فصیح خبري چې د انسان په زړه کې سوي چې د هغه تعبیر شي د هغه تعبیر شي والصلاه علی سیدنا رحمت کامله دي زمون په سردار چې محمد صلی الله علیه وسلم دی بهتر د من نتقب الثواب ترجمه به کړي وا چې کوم خلکو هغه ګوي کړي دا بهتر د هغه چانه هم اوتی الحکمه چې کوم خلکو لا حکمت ورکړل شوی دی زه ګورم یو سورہ چې دا د متن یادوي کنه چې نمو یادو کنه بس بیا مې ما ګام اړولې ها یو صرف مختصر وایم اوس کوم چې ګورم چې زه دغه متن هم ویلې کنه چې زه نه تاسو کوم تاسو جواب نه راکوي کنه دې مطلب بدای چې لکه صرف یو وای هغه ځای دی او چې سبق قړاوي نو بیا په تلګي چې رات بیا اړولې نو ځکه اوس جواب راکوي بهتر د هغه چانه چې هغه ویل ورکړل شي د حکمت حکمت چاته ویلېږي هي علم الشرائع حکمت ویلېږي د شریعت علم او حکمت هر هغه کلام ته وایي چې وافق الحق چې هغه د حق سره سي موافقي بیا ګوره اوتی الحکمه په دې متن ګوره وی ورکړل شي د وته حکمت چا ورکړل دی دا اوتی خو صيغه د مجهول لکنه نو فاعل معین نشه فاعل الله تعالی دی دا صيغه د مجهول ولی ذکر کړه ات الله الحکمه به ویل وکنه وای زکه چې الله تعالی خو هر چاته معلوم دی چې هغه خلق العلم ورکوي بل څوک نه ورکوي دا صيغه د مجهول ولی ذکر کړه ځکه چې فاعل معلوم وترک فاعل الايتاء پرې خو د فاعل د اتا اتا ونه وی اتا بلکې اوتی وی لأن هذا الفعل ځکه دغه فعل چې دا ورکول د علم لا يصلح الا لله د دې صلاحیت نشته صرف د الله لپاره لګو فصل الخطاب ما تتویل چې عطف د په اوتیه باندې په الحکمت باندې بهتر د نبی علیہ السلام د هغه چانه چې کوم خلکو لور کړل شوی د فصل الخطاب فصل الخطاب څه شی دی نو دا اضافت ماوی د مصدر د چاته فصل الخطاب اضافت د فصل خطاب ته اضافت د صفت د موصوف ته اصل کې دي څه دی الخطاب الفصل هغه خطاب چې هغه جدا کولی نو بیا حمل د مصدر راځي فصل خو مصدر دی نو تو وای چې دا مصدر مبني للفاعل یا مصدر مبني للمفعول الخطاب الفاصله هغه خطاب چې هغه فاصل فاصل څه معنی حق او باطل جدا کوي د څه خطاب ته ویل کېږي فصل الخطاب چې حق او باطل جدا کوي فاصل معنی جدا کوون کې
او یا دا چې دا مصدر مبني للمفعول الخطاب الفصل مطلب الخطاب المفصول هغه خطاب چې هغه جدا شوی دی. څه مطلب؟ یعنی متکلم او مخاطب هغه خطاب څنګه غني؟ واضح غني. مفصول معنی واضح غني. نو دا اضافت بیا دا مصدر را مخ کې فصل کنه موصوف را صفت را مخ کې شو او د موصوف ته مضاف شو. نو دا اضافت د چا دی؟ د صفت موصوف ته شوی دی. ایل خطاب المفصول مراد دی. خطاب مفصول سو هغه خطاب چې هغه مفصول دی یعنی ښکارا دی. ها بین دی. بین معنی د مفصول ښکارا دی. الذي يتبينه چې مومي د غیر من يخاطب به سو په دې سره مخاطب کیږي. ښکارا مومي ها مخاطب ته خطاب څنګه ښکاری بین و تخکاری. ولا يلتبس عليه او پاغه باندې ګډوډي کینا مخاطب باندې هغه خبره چې کم نه نو التباس پین راځي. او یاد ده چې دا مصدر د فاعل په معنی کې کا ایل خطاب الفاصل وایي. فاصل زمانہ هغه خطاب چې هغه جدا کون کې د حق او باطل لرا ختم شو. دا فصل الخطاب څه شه دی؟ نو دا اما بعد دی. نو اما بعد دی. اما بعد تفصل الخطاب ولي وي ځکه اما بعد دا حد فاصل لغه په دې اما بعد سره خطبه او رست مقصود د یو بل نه جدا شي. خیال دې په اما بعد سره دا سی کنه خطبه مخ کې پاتې شي او رست مقصود شروع شي. مصداق د فصل الخطاب څه دی؟ اما بعد ده کنه دغه رنګ رحمت کامله دی وی علی آله په آل د نبی علیہ السلام. آل د حضور مبارک څه دی؟ اما ویلو آل او اهل دی وی چې تو قول می ویلیو چې یو آل سوک وی جدا شه دی او اهل جدا شه. آل وی په اشرافو کې استعمالیږي او اهل دا وی په اشراف او غیر اشراف ټولو کې استعمالیږي. دویم قول پکې دا ده چې نه آل او اهل یو شی دی. دا آل اصله اهلن دا آلن اصل اهلن دی. بیا دا ها په حمزه سره بدل شو آلن شو. په قانون د امنه باندې آلن شو. پیږی کنه الکن وې دا آل اصل وې اهل دی. دلیل په صد به دلیل اوهیلن تاسو به ویلی چې التصغير والتكسير يردان الاشياء الى اصلها. تصغیر او په تکثیر سره د شیا سل معلومی. نو چې کله موږ د آل تصغیر راوستو نو هغه اوهیل راغی. سره راغی اوهیل راغی. پته ولګېده چې یاره اصل یې څه دی؟ هذا. بیا خص استعماله فی الاشراف وللخطر. د دې آل استعمال وی خاص ته په اشرافو کې چې څوک شرافت خواندان یو څوک د خطر او اشراف یو شی دی. شرافت بیا عام دی دنیوي که اخروی. نو اعتراض مکو چې واغرقنا آل فرعون. فرعون کې کم خطر او کم شرافت. نو موږ وایو چې کم شرافت پکې دنیوي پکې او کنه هغه آل د نبی علیہ السلام الاطهار چې هغه پاکان دي.